أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي تپوس وکد دوینا پبارد کلی هاغی کے پبارد حالاتو داغی کلی هاغی کے کانت حاضرت البحر چه و دغ کلی پا کنار د دریاب پا غاڑ د دریاب اذ یعدون فی السبت کلچ بدوی زیاتے کولو فی السبت پا ورز د خالی باندے اذ تأتیهم حیتانهم او کلچ براغ للدویتا اغمیان د دوی یوم سبتهم شرعن پورز د خالد دوی شرعن خکارا پاغ سطح د سمندر بتیرے دل ویوم لا یسبتون لا تأتیهم او پہا غورز لا یسبتونا چی دوی با نو مشغولا پا تعظیم د خالی دورزی کے پا عبادت د خالی دورزی کے یعنی چی د خالی ورز بنوا د ہفتے ورز بنوا لا تأتیهم نو نبرات للدویت دا میان خکارا کذالک هم دقرنگے نبلوهم بما کانو یفسقون من امتحان اغستلو د دوی په سبب د دې چې و دوی چې نافرمانی به کولا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ او یاد که هاغه وخت چې وویل یوې ډلې د دوینا لم تعظون قوما ولی تاسو نصیحت کوي یو قوم تا الله مهلكهم چې الله هلاکون کې دې هغی لرا او معذبهم عذابا شدیدا او یا الله عذاب ورکون کې دې دوی تا عذاب سخ قالوا نؤول دوی معذرتن الى ربکم د پار د عذر پیش کولو رب د دویتا یعنی چې زمونږ ذمواری ختم شي ځکه ورته نصیحت کو یعنی زمونږ غاړه خلاص شي ولعلهم یتقون او د دې د پار چې دوی ځان بچ کی د دې نافرمانی نه د دې ګناه نه فلما نسوا ما ذکروا به پس هر کله چې ير کړلو دوی ما هغه ذکروا به چې نصیحت بکولې کې دوی ته په هغه سرا انجینا الذین من نجات ورکړو من بچ کړل هغه کسان ینهون عن السوء چې هغیب من کول دوی د بدینا د نافرمانینا واخذنا الذين ظلموا او منونی والهاغ کسان چې ظلم کړو بعذاب بئیس پاغ عذاب سخ سرا پاغ عذاب بد سرا بما كانوا يفسقون بسبب د دې چې دوی بنا پربانی کولا فلما عتوا عما نهوا عنه پس هر کله چې دوی سرکشی وکړه د حد نه تجاوز وکړو عما د هغې سنا نهوا عنه چې دوی منع کړلی شوي د هغې نه قلنا لهم نو ویل دوی ته کونو قردتن خاسئین شی تاسو شادوگان زلیلا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ او یاد که هاغه وخت چې اعلان وکو ربستا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ چې خامخا بز را لېږم په دوی باندې تر ورځې د قیامته من هاغه څوک یسومهم سوء العذاب چې رسوي به دوی ته بد عذاب یا سخت عذاب
ان ربک بیشک ربستا لسریع العقاب خامخا زر سزا ورکونکے دے وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ او بیشک ربستا خامخا بخونکے دے و مہربان دے پا مومنانو وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا او من تقسیم کرل دوی تس نس کرل منگ دوی لرا فی الارض بدیزمک کے اممن پڑلو کے منہم الصالحون بعض دوی نو صالحان نیکان ومنہم دون ذالک او بعض دوینا علاوہ دینا وبلوناهم بالحسنات والسیئات او من امتحان واغستلو دوی بالحسنات والسیئات پنعمتنو کے او پنقمتنو کے بالحسنات یعنی خوشالو سرهم والسیئات او مصیبتنو تکلیفنو سرهم لعلهم یرجعون د پاره د دې چې دوی را واپس شي د دغه نافرمانونه فخلف من بعدهم خلف پس جان نشین شول را پیدا شول ورست د دوی نه خلف اغبد جان نشینان اغ کم اصل اولاد ورث الكتاب او وارثان شل دوی د کتاب د تورات یأخذون عرض هذا الادنا اغستلو بدوی اغ سامان د دې رزیل دنیا د دې ذلیل دنیا یعنی حرام خوری به کولا رشوتونه وغیرہ به اغستل ويقولون اویل بدوی سیغفر لنا زرد چی معافی بوکللیشی منگتا وَإِن يَأْتِهِمْ او کچردرا بغلو دویتا عرض مثله دغ سامان د دنیا دغ رشوت دغ حرام مال مثله پشان داغی مخکنی حرام مال یأخذوه ندویب اغستلو حغیلرا الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب آیا ندا اغستل شوید دوینا اغپخوا ند کتاب اللہ یقولو علی اللہ الا الحق او هغواد داوا چی نبوائی دوی پا اللہ باندے مگر حق وینا لرا رشتیاو لرا ودرسو ما فیه او ازدکڑیو دوی ما هاغسو فیه چوپ دی کتاب کے والدار الآخرت خیر للذین یتقون او خامخا کور د اخرت دیر غرد د هاغی کسانو د پارا یتقونا چه هغی زان بچ کوي د نافرمانونا د شرک و کفرنا افلا تعقلون آیا تاسو عقل نلری د عقل نکار ناخلی والذین وحاغ کسان یمسکون بالکتاب چکلک نسی دوی کتاب لرا کلک نسی دوی احکامات د کتاب لرا واقاموا الصلاة و قائموی دوی مانز لرا انا لا نضيع اجر المصلحین بیشکا منگ نزائکو اجر د اصلاح کونکو د مصلحین خلقو وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ او یاد کہاغ وقت چی روچت کڑو راپور تکڑو منگا الجبل غر لرا کوہی تور لرا فوقهم د پاس د سرون د دوی کأنہو ذلتن گویا کی وہ دا غر اغا چتر پا دوی یو سائبان پا دوی وظنو او گمان وکړو دوی یعنی یقین راغې د دوی انه واقع بهم چې بشک دا غر واقع کیدونکې د په دوی را پریوتونکې د په دوی
خذوا ما آتیناکم بقوت ونسی تاسو هاغه څه چې مونږ درکړي دي تاسو ته بقوت په ښه کوشش سره یعنی عمل پې وکئ واذکروا او یاد کئ تاسو ما هاغه فیه چې دی په دې کتاب کې لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو بچ شئ د اور نه د عذاب د الله نه